السلام علیکم. زه نن تللی وم په د 15 دسمبر نن تاریخ دی او پیښور کې په حیات آباد باغناران کې د سانحه اسلام آباد د شهدا په حق کې دعایه تقریب ډیر ګڼ شمیر کې خلک پکې شرکت وکړو. تقریب کې د مختلف مکتبه فکر خلک راغلي، ماشومانو، زاړو، ځوانانو، اورسیز پاکستانیانو. زما پکې یو ډیر خوږ اورسیز پاکستانی سره ملاقات شو، د هغه خیالاتو نه خبر شوم. زنانه وی پکې او د تقریب آغاز وشو د تلاوت قرآن پاک نه، بیا نعت ویل شو او بیا د قومي ترانه ډیر په غور سره په شوق سره ځوانانو بوډاګانو ټول واورېده. اکثر د ریاستي پروپاګاندا او د جعلي فام 47 حکومت چې دی هغوی وی دا د ملک ته نقصان رسولو والا خلک دی چې د چا آغاز د قومي ترانې نه هغه به څه ملک ته نقصان رسی. اخو هغه خلکو لاره نیسي کم چې د ملک تباهۍ ته روان کړي او د رژیم چینج نه پس د ریاستي ادارو د سہولتکارۍ سره چې کم نااهله مسلط کړي دي او ملک په تباهۍ دی د هغوی مخنیوي کوي. نو دغه ټول غله راټول شوي دي او کم چې واحد متحده پارټي ده چې پاکستان متحد کړی دی. ځکه چې ما په شهیدانو کې نظر واچو د هغوی غټ غټ تصویرونه لګېدلي نو پای کې د 400 شهید مو، د مري شهید مو او د پشین بلوچستان شهید مو. نو ته سوچ وکړه چې تحریک انصاف واحد داسې پارټي ده چې د چترال، ګلګت نواله، د خنجراب پاس نه، د بلوچستان د ګوادر نه او بیا د کراچۍ د ساحل پورې هر کس په دې کې شامل دی او د دې موجودګي شته. دا واحد پارټي ده. کني زمونږ ریاست څه چل کړي، زمونږ ریاست خلک تقسیم کړي دي، په قومونو کې تقسیم کړي. دا د پښتونستان مهم دی، دی پښتون دی، دی بلوچي دی، دی پنجابي دی، دی سندي دی، دی کشمیري دی، دی ګلګتي دی، دی چترالي دی، دی سرایکي دی، په دې کې تقسیم کړي او بیا په مذهبي پارټو فرقو کې تقسیم کړي. او عمران خان سوی، عمران خان وی میرے پاکستانیو، دا نه وی چې یې زما پښتنو یا یې زما پنجابیانو، یې میرے پاکستانیو، د پاکستان خبره کوي. دویمه خبره دا چې دوی د ریاست د ګروپونو او فرقې کې تقسیم کړي او په دې کې د دوی فایده ده. نو څوک سني دي، څوک بریلوي دي، څوک اهل حدیث دي او دا چې څومره تفرقه سیوا کېږي نو ریاست پکې فایده ده چې دوی په خپلو کې په جګړې او ماته یې پام نه. نو عمران خان وی میرے مسلمان بھائیو، دا نه وی چې زما سنی روره، زما اهل حدیث روره، زما تبلیغی روره، صرف د مسلمان خبره کوي، صرف د پاکستان خبره کوي او دا زمونږ د ریاست نه هضمیږي. هغوی خو د انګریزانو په پالیسۍ را روان دي چې ډیوایډ اینډ رول، تقسیم کا او حکومت پیو کا. او عمران خان دا ټول خلک، دا ټول قومونه په یو پاکستانیت باندې یکجا کړي، د یو په مسلم باندې یکجا کړي دي. نو تقریب ډیر خوندناک و. زما پکې ډیر خلکو سره ملاقات شو. ما ته اندازه وشو چې زما ویډیو هم ډیر خلک ګوري، ډیر دوستان راله، چا را سره سیلفیانې جوړې کړې، چا ویډیوز جوړ کړه. نو تقریب ډیر مزدار و. د شهدا د پاره دعاګانې وکړې. یو پکې زه د شهدا او د خلکو سره ملاو شوم، ماشومانو سره ملاو شوم. یو پکې هغه شهید د زخمی راغلی زاهد شینواری نومو چې په 26 نمبر چونګې کې اولنې په ګولې هغه لګېدلی، په خپه کې راړو ماته وه، په دوستانو راوړی او په ځمکه پروت او ډیر زخمیان پکې راغلي شرکت یې کو. زه د هغوی جذبې ته حیران وم چې د دومره ظلم، جبر، جعلي FIR، تشدد نه، انسوګیس نه، لاټي چارج نه، د سنایفر ګولو نه باوجود ځوانان په ډیر ګڼ تعداد کې راغلي او زخمیان راغلي چې کم دغه ته ته ووایي چې د جنگ په میدان نه راغلي. د پاکستانیان خو خپل احتجاج دپاره نهت ته تلي، تشلاسي او ریاستي ادارو پې ګولۍ چلولې، ډنډې پې برسالولې، د ربړ ګولۍ پې چلولې، انسوګیس یې پې کول، کنټینر یې لګولې، لارې بندې کړې وې. هغوی 2 ورځې وږي تږي پیدل سفر کړی. بیا هم یو جذبه وه چې خلک ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي، زخمیان راغلي، د شهیدانو لواحقین راغلي، د هغوی زنانه وې، د بچي وو، د هغوی یتیمانانو، پلاران یو، اټول راغلي. سټیج ته یې راوغوښته، ډېر احترام یې وله ورکو او ډېر په جمع قرآن خواني وشوه، د شهیدانو دپاره دعا وشوه، د ملک د سلامتۍ دپاره دعا وشوه. او دغه
زبا ډیر مهذب لفظ چې استعمال کما نو بدبخت خلک دي چې څوک تشدد کوي، څوک د ملک مفاداتو ته نقصان رسي، څوک د ملک ماتولو کوششونه کوي، څوک دا کرپشن کوي، څوک دا انصاف تبا کوي. دغه ته مونږ ووایو چې بدبخت خلک دي، خدای دې ورته هدایت وکړي او خدای دې پوهه ورکړي. نو د عوام د عمران خان په نظریه دومره مستقیم ولاړ دي چې ته به حیران شي. ډیرو ځوانانو د عمران خان تصویرونه راوړي، ډیرو ماشومانو د 804 ټوپۍ چولې وي، ډیر ماشومانو د تحریک انصاف جنډې په لاس کې نیولې وي. معذرت کوم. نو ډیر یو جذباتي منظر و، ډیر د اتفاق منظر و، ډیر د پاکستانیت منظر و، ډیر د پاکستان سره د مینې او د وفا منظر و. ما چې څه ولیدل نو زه په دې یقین مې دی چې کو دا جدوجهد کامیاب شي نو انشاءالله العزیز چې دا به د پاکستان د مضبوطیا او د استحکام طرف ته لاره ځي. خو که زمونږ د فیصله سازو عقل نه کار واغستو او دا کم غلطیانې چې کړي دي دا غلطیانې فوري بندي کی او د عوامو د منډیټ احترام وکړي، د عوامو د رای احترام وکړي، د یو څو خاندانونو د غلو د 40-45 سال چې د هغوی لوټ مار دی د هغوی دفاع بند کړي، د هغوی تحفظ بند کړي، نو دا ملک به ترقي وکړي. امید لرم چې تاسو پکې چا شرکت کړي هغوی به زما د خبرو سره اتفاق کوي چې څومره ښکلی ماحول او څومره زبردست دعایه تقریب او هغوی به هم دا تقریب کتلی. نو کو ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کې، کمنټ یې کې، شیر یې کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.